أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. 31 نمبر آیات تے دا سورة انعام سفارہ دا مخ کی اللہ تعالی د دنیا حقیقت بیان کو چې کوم انسان د دنیا سره ډېره مینه لري نو وی صرف او صرف د دنیا ژوند دی. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نه دی مگر صرف ژوند د دنیا دی او مونږ به دوباره را پورته کېږو بیا نو. نو چې کوم انسان دنیا د خپل ژوند مقصد وګرځي ټولې هلې ځلې د دنیا دپاره دي نو الله تعالی د دې نه یو حکم ذکر کوي چې هغې ته وایي تزهید من الدنیا. د دنیا نه بې رغبتي اختیار کا، د دنیا سره زړه مه لګوه ځکه الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مؤمن بنده د پاره وی قید خانه ده او د کافر د پاره جنت ده. نو چې یو انسان صرف د ژوند د دنیا سره مینه ساتي الله وی ته دې د پاره نه راغلی، دا دنیا دا ستا نه ده، دا پردی ده. کوم ماشوم د چا کره لاړ شي قسمه قسم لوښي ول راوالي خلک کیلونې راوالي دا ستا دي په دې لبې کوه خو چې کله ته واپس ځې نو دا به پاتې کې. دقه مثال د دنیا دی. دا زمونږ او ستاسو د اوسېدو ځای نه دی، زمونږ او ستاسو د اوسېدو ځای جنت دی. اصل کې آدم علیه السلام الله په جنت کې پیدا کړو او جنت میراث دی. زما او ستا اصل ځای چې د اوسېدو دی جنت دی. دنیا ته مونږ صرف او صرف د امتحان دپاره راغلي یو. نو مسلمان به د دنیا ژوند خپل مقصد نه ګرځي. د دې وجې نه چا چې د دنیا ژوند مقصد ګرځولی دی وی په ډېرو لانجو کنجو کې اخته شوی دی. نو وی د دنیا اسباب شپږ دي که اووه اسباب دي. وی قرآن په تفصیل ذکر کړي. کم ځای ذکر کړي دي؟ وی زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذا قرآن نزار شموي ذلك متاع الحياة الدنيا. الدنيا لذتنا د دنیا چې کوم انسان راکاږي څو شیزونه دي. وزین للناس حب الشهوات سورة آل عمران وی ښایسته شوي دي خلکو ته محبت د خواهشاتو. یو ضرورت ته د مارونو یو خواهش ته ضرورت پوره کېږي خواهشات چرته نه پوره کېږي. نن سبا د دنیا دپاره چې خلک خفه دی دا د خواهشاتو دپاره خفه دی. نن سبا وګوره اکثریت خلک د ولږې نه فریاد نه کوي، دا چې د دنیا تلف کوي که نه نو دا خواهشات دي. نن سبا ډوډۍ وافره میلاویږي الحمدلله. نو د رزق دپاره چا فریاد نه دی کړی، خو نن سبا چې دا فریاد کوي وی غریب یما، دا اصل کې د خواهشاتو غریب دی، دا د ولږې غریب نه دی. نو د دنیا دپاره الله تعالی څو اسباب ذکر کړي دي. یو من النساء زنانا، دویم نمبر والبنین بچی، دریم نمبر والقناطر المقنطرة خزانه بینک بیلنس، من الذهب والفضة کالی سونا چاندی، والخیل المسومه اسونه سنبال کړلی شوي. نن د هغې ځای لین کوزر اغستی دی، گاڑو لارو موٹرو اغستے دیں. والانعام ساروی
والحرث فصلونه ذلك متاع الحیات الدنیا. انسان چې رانیسي دا دنیا نو په دې اوو څیزونو باندې به یې راګیری. یو سړی دین ته ول نه وزګارېږي، اول وایي چې واده وکړم وړوکی یم، نو چې واده وکړي اوس ورګه چې اوس بچي خو وشي که نه، بیا د بچو غم نو چې بچي وشي نو بیا د ښځې مهر پې ورپورې نو کالي پتري پسې کوشش کوي، نو بیا بچو له غوا میخه پکار ده، نو بیا هغې له پټی پکار دی، نو بیا یې لور پړی اغستی او د مانځه پټی مې دی لګي په پټي کې لګي. ټیک دی که نه؟ نو چېرته هم د دین ته وزګار نه شو. نو چې په زمینداري کې ګیر شوې که نه، نو بیا به د شپې په 3 بجې باندې اوبه کولو له ځې، چېرته به د شپې په 3 بجې چې که الله عبادت له رافه نه سي. دا دنیا ده. قرآن دا 9 څیزونه ښوولي دي دا به تا په دې دنیا کې اخته کوي. وایي قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، یقینا تاواني کړي دي هغه کسان، یقینا تاوانیان دي هغه کسان کذبوا چې دروغ ګڼي بلقاء الله، ملاقات د الله. هلته وایي که نه، وایي صرف به په دنیا کې مو راغلي یو، نو د ډېرو خلکو عقیده ده چې پیدا کېږو او مړه کېږو به 9 پیرې به دا پوره کوو، دې ته 7 جنم وایي. د هندوانو عقیده ده. ډېرو خلکو وایي چې مړ شي بس خبر ختم، بیا الله دوباره را ژوندي کول نشي کولی. نو وایي چا چې د الله تعالی ملاقات یعنی د آخرت په ورځ باندې دوباره را پورته کېدل دروغ وګڼل، الله وایي دغې خلکو ځان په تاوان کې اچولی. حتی تر دې پورې اذا جاءتهم الساعة بغتة، کله چې راشي دوی ته قیامت ناڅاپه، قالو نو وایي به دوی یا حسرتنا، های افسوس دی په موږ باندې، علی ما فرطنا په هغې ژوند کې چې موږ نقصان کړی دی، فیه په هغې کې. او دا حقیقت دی. ماهرین محققین علماء کرام او ساینسدانان ډاکټران دا وایي کله چې د انسان نه روح وځي که نه، د بلوغت نه واخله تر د دقې مرګ د ورځې پورې د دې انسان د دماغ دلته کې قوت خزانه ده، دا ټوله ډیټا ریورس شي. دې انسان ته د دغې بچپن نه واخله تر د دې ورځې پورې هر څه اوړي راوړي، یا دماغ مکمل څه الټه شي، دا ټولې خبرو ته اوړي، که یې ښه کړي هغو ته هم راوړي او که یې بد کړي هغو ته هم راوړي. دغه انسان د دماغ په دغو کې نور سره واخلي. د دې وجې نه 72 غنټو پورې دا د الله تعالی قدرت دی چې زما او ستا د دماغو نه د 72 غنټو نه چې د 3 ورځو نه څومره ډیټا یې هغه الله پاک ډیلیټ کوي، ختموي. که داسې انسان ته شاد و نادر اهمې خبرې الله پاک انسان ته پرېږدي، خو مونږ د سهار نه تر ماښامه پورې کم خبرې ونه کړو، کم کردارونه ونه کړو، د الله زموږ نه یېرې کړي. دا د الله لوی نعمت دی. که دا نه یېرولی دا انسان به په 10 منټه کې لیونی شي. وایي داسې وایي. نو د دې انسان دا ذهن چې دی چې کله د مرګ راشي نو دته به د هر څه داسې رامخته به د ذهن کې به ورته وایي، د ذهن به ورته د هر څه رامخامخ